مالک ابن دینار رحمهم الله فرمایي چې زه یو پیره د خپل ګاونډي تپوس دپاره لاړم چې ومې کتېدل د ځنکدن په حالت کې د خو ډېر زیات پریشانه دی. نو ما ترې د پریشانۍ پوښتنه وکړه چې څه د وجې دومره پریشانۍ. نو ده راته جواب کې ووایي چې 2 غرونه راته وښودلی شو، دا 2 غرونه د اور دي او ما ته حکم کېږي چې په دې کې په یو غر باندې وخېږه. نو زه ورته وایم چې زه خو نشم ختې، مجبوره یم. مالک ابن دینار رحمهم الله ته پوښتنه کوي چې د دې وجه سره دا خو د الله یو عذاب دی. دی ورته وایي زه دوکاندار وم، ما به څیزونه اخیستل، خو ما سره 2 قسمه کاڼي وو. یو هغه کاڼی و چې دا درونو، یعنی هغه کیلو چې د دې وزن سیوا، او یو هغه کیلو چې د دې وزن کم و. نو کله به چې ما د چا نه څه اغوستل نو په هغه کاڼي باندې مې اغوستل چې د کم وزن سیوا، او کله به چې ما په چا باندې څه خرڅول نو هغه کاڼي باندې مې وزن کو کم چې سپکو. نن د دغه 2 کاڼو د وجې الله جل جلاله زه په دې عذاب کې مبتلا کړم. همدغه شانتې یو بل بزرګ دی، هغه خپل چې شمدید واقعه ذکر کوي چې زه لاړم د یو کس تپوس له چې ومې کتېدل، خبرې اترې کولې، ما ورته د لا اله الا الله تلقین کو. ومې وی چې لا اله الا الله ووایه. ده جواب کې راته ووایي چې زه لا اله الا الله نشم ویلی. ما ته پوښتنه وکړه چې څه وجه ده؟ دی وایي زه دوکاندار وم، اوس ما په هغه دوکاندارۍ کې دوکې کړي دي، خلکو له مې کم وزن ورکړی دی، نو اوس ما ته د تلې هغه ډنډه زما ژبې ته مخې ته کېږي، لہذا هغه د لا اله الا الله نه ما منې کوي. محترمو دې نه دا معلومه شو که کله زمونږ په وزن کې کمی راغی، کله زمونږ تله کې کمی راغی، کله پردی حق مونږ سره راغی، نو قیامت خو لا پرېږده او حشر خو لا پرېږده او قبر خو لا پرېږده. د ځنکدن په وخت کې الله جل جلاله د دغه انسان نه دغه بدله اخلي او سزا او عذاب ورته ورکوي.